سترګې لیمه وریځې باڼه پښتانه څنګه یوځای شو پښتانه سلام وخت مو پخیر. امریکن اردو ډاټ ټي وي هیوستن هماره هیوستن خپرونه کې یو د لومړي ځل لپاره په دغه خپرونه کې تاسې د پښتو پروګرام ګورئ. پښتو پروګرام ته د لر او بر د زړونو غږ د زړونو خوشحالي داسې یو څوک په دې لومړني پروګرام کې موږ سره دی چې په لیدلو کتلو او اورېدلو یې ستاسې د زړه تنده لا سوچنده زیاتیږي، په دې خوشحالیږي چې دا وګورئ دا واورئ. پاچاجي دی راسره. پاچاجي سلامونه، وخت پخیر، ښه راغلاست. ستړی مه شئ ډېره مننه. زه خوشحاله یم چې په هیوستن کې یو په امریکا کې او د امریکن اردو ډاټ ټي وي د دوی د برنامه ده هماره هیوستن ورته دی هماره هیوستن او زمونږ هیوستن موږ ورته زمونږ هیوستن وایو. بلکل په دې پلیټفارم یو تاسو را سره یې او ډېر خوشحاله یم. ډېره مننه. هم چې نه راځئ شروع د دې ځای نه وکړو. پاچاجي صاحب څنګه د مسافري، څنګه دي د هنر هڅې، څنګه دي د وطن نه لرېوالی، څنګه دي دلته د وطنوالو مینه؟ زه خو موده وشوه چې مسافر شوی یم. هغه 2008 کال راهیسې اول امریکا کې مې 2 کاله امریکا کې تېر کړل، بیا لاړم اروپا ته. تقریبا 14 کاله مې اروپا کې تېر کړل. هلته مې له مشال ریډیو سره کار کړی. اوس هم له هغه ادارې سره یم، خو بس په دې وروستیو کې 2 میاشتې وشو چې هیوستن ته راغلم. داسې یو د ژوند حالت داسې جوړ شو چې ما دغه پرېکړه وکړه چې زه باید امریکا ته بیرته لاړ شم. نو اوس په هیوستن کې انشاءالله ژوند کوم. دلته لا نوی ما بلدیږم، کوشش کوم. خو په دې خوشحاله یم چې دلته پښتانه دي، افغانان دي، زما ملګري دي او یوه ټولنه لرو. نو هغه د ډېر زیات مسافرۍ او د یوازیوالي احساس راته شکر دی نه کېږي. او نور خو بس مسافري ده. اوس سره بلد شوي یو دغه د کډې دي چې د اروپا او امریکا ترمنځ ګرځو راګرځو. هنري هڅې څنګه دي؟ هنري په دې لرېوالي کې خړوبېږي، د لیدونکو تقاضاوې پوره کېږي نه پوره؟ کوشش زه خو کوم چې یو څه څومره چې په وس کې وي هغه هغومره کار وکړم. خو اول خو مې دا رسمي کار لرو په پراګ کې وم، په چک ریپبلیک کې مشال ریډیو سره. اوس د هلته نه لږ غوندې یو څه وخت لپاره بهر راوتلی یم. نو دلته چې راغلی یم په دې تېرو 2 میاشتو کې ما کنسرټونه ولرل. کالیفورنیا ته لاړم، بیا لاړم اوهایو ته، کولمبس کې مې ملګري وو. دا اوس د نومبر پر لومړۍ نیټه یو ځل بیا سان فرانسیسکو ته روان یم، هلته یو کنسرټ لرم. نو شته دي واړه غټ پروګرامونه څنګه چې ملګري ورته تیاری نیسي ما خبروي. نو زما کوشش دی چې زه هلته ځان ورسوم او خپل هنر ښکاره کړم. که لر دی که بر دی د پاچا په لیدو خوشحالیږي، پاچا اوري، پاچا ګوري. دا دومره مینه د کوم ځای نه کېږي؟ که د دې جواب دی چې د خلکو مینه ده، د خلکو مینه په کوم هنر ترلاسه کېږي؟ راځه دغه چل لږ راته وښایه استاد. زه پې عبدالزیات صاحب خپل هم ډېر نه یم پوهه، خو بس دا د خدای مهرباني بولم او د خلکو د کور ودان چارې ښه چې زما د مات ګوډ هنر ته درانه ګوري. ما ته تل مینه راکړې ده او زما هم بس مدام دغه هڅه پاتې شوې ده چې دا دوی چې زما نه کومه تمه لري زه تر هغې هم یو زیات ښه څه دوی ته ورکړی شم. نو بس یو کوشش هم دی، روان دی، ژوند دی، یو زه خوشحاله یم، شکر دی. الحمدلله. پاچا صاحب د وطن نه لرېوالي کې په وطن کې موسیقي بنده شوې ده او ډېری خلک د ستا د غږ مینهوال، ستا د څېرې مینهوال نوي څه چې اوري یوازې د کنسرت د طریقه اوري که دوی دپاره کوم البمونه هم په لاره لري؟ اوس خو هغه البمونه به چې مونږ پېښور کې وو او کیسټونه او البمونه به مو کول، هغه بازار خو له منځه تللی دی که نه. اوس خو هغه مارکېټ نشته. اوس خو که زه یم که نور زمونږ ملګري سندرغاړي دي هغوی هم یوه یا 2 سندرې جوړې کړي سټوډیو کې، بیا ورته ویډیو جوړه کړي، هغه بیا د خپل یوټیوب چینلونو له لارې خپل ولس ته رسوي. نو همدغه کار زه هم کوم. که څه هم ماته لږ مشکل دا دی چې زه په بهر کې یم. هغه رنګ چې یو کس په پېښور کې یو موسیقي کولی شي، تیارولی شي، اډیو بیا ویډیو، هغه ماته لږ دلته یو تشه زه احساسوم چې هغه شان زه نشم کولی. خو بیا هم یو څه چې رانه کېږي هغه کوم. نو هم دغه ده چې کنسرټونه دي او په څنګ کې کوشش مې چې 2 3 4 میاشتې کې یوه سندره چې ما په سټوډیو کې ثبت کړې وي، جوړه کړې وي، هغې ته اول خو کوشش کوم چې ویډیو ورته جوړه کړم. او که بیا ویډیو نشي نو بیا ورته د دوی په اصطلاح یو سپیکټرم ورته وایي چې هغه یوټیوب کې یو تصویر راشي او په هغه تصویر د پاسه غږ راځي او هغه ته
زما د یوټیوب چینل لارې زما اوریدونکو ته ورسي. نو دغه دی طریقه دی کنسرټونه او پلس یوټیوب او یو سندره یا 2 سندره کله. اوس کله متوجه شول چې ستا غږ د دې سبب دی چې باید ټولنې ته راښکاره شي، لیدونکي وګوري، اوریدونکي واوري په شروع کې؟ کله دې هنر ته متوجه شوې، کله دې ارزښت ته متوجه شوې چې دا جرأت دې وکړه چې زه راوځم اوس د ټولنې په وړاندې، د ټولنې د اعضاو په وړاندې زه یو سندر کوم، زه یو غزل کوم، زه یو ټپه کوم. دغه جرأت په شروع کې څنګه را پیدا شو؟ څنګه وهڅېدې؟ چا نه متاثره شولې؟ دا خو خبره به غزي زما د سکول وختو ته کنه. په سکول کې به ما دغه د کوم شیانو تعلق چې بل ستوني سره و مرای سره بو، یعنی قرات وایا او ترانه وایا او نعتونه وایا. بالکل. دا ما کول. بیا رو پرو موسیقي سره مې شوق شو. موسیقي مې اوریدله په کور کې، په رادیو کې، په ټي وي کې. چا غږ دې ډېر اورېده؟ یاره دا پښتو چې کوم دغه وخت سندرغاړي و لکه خیال احمد صاحب و کنه، دا د نور د په خزیناو کې ګلنار بیگم و، کشور سلطان و، څه چې په رادیو غږیدل د پیښور رادیو هغه به اوریدل. یا بیا چې کله د پی ټي وي پیښور څنګه کې کوم هنرمندانو به سندرې ویلې، هغه به هفته کې به اونۍ کې به یو پروګرام راتلو، هغې ته به موږ ډېر په انتظار وو، خلک به اوریدل. بیا رو پرو سکول دور چې ختم شو، بیا ایډورډز کالج ته لاړم پیښور کې. یو ډېره ښه تعلیمي اداره ده. هلته ما 4 کاله تېر کړل او هلته چې ورسېدم ما زه خبر شوم چې دلته خو یو میوزیک کلب دی کنه، هغې کې باجه وه، طبله وه، موږ ته به یو ټیوټر، یو استاد به راتلو، هفته کې یو ورځ 2-3 به راتلو، داسې یو ارینجمنټ و. نو بس هغه کلب ما په اصطلاح جوین کو، د هغې ممبر شوم. سم هغه اولې ورځې تر 4 کاله پورې کنه، 4 کاله ما هلته په کلب کې تېر کړل. مازدیګر ماښام به هلته وم، یو ملګری دوه راسره نور هم و. دې مرحله کې د پامي له غړي خبرېده چې پاچا صاحب یا اولاد هلته دی؟ لږ خبرېدل چې یاره زه په دې کالج کې د سندرې مندرې وایي کنه. بیا داسې یو وخت راغی زما د ایډورډز کالج په اخرني کال کې، د ګریجویشن په اخرني کال کې، چې ما ته به زما استادانو چې زه په ایډورډز کالج کې اوریدم، ځینې پکې یو زما ډېر محترم استاد و، خدای دې وبخي، اوس حق رسېدلی دی، ضیاء القمر صاحب. هغه بیا د پښتو ډرامو ډېر لوی دغه آرټسټ و. نو هغه به ورته ویل چې ته زه چې ځو ټي وي ته، ما به ورته ویل سر جي دا به کور کې به دا تپوس کوي، جواب به څوک ورکوي؟ نو هغه بیا ښه وه. ما هغه خپله خبره، مشر ورور مې دی خدای دې لري، ماما مې دی خدای دې سلامت لري، ماماګان مې هغوی ته مې خبره وکړه. بیا هغوی په یو نه یو ډول زما پلار ته، مرحوم ته خدای دې وبخي، هغه ته وویل چې دا خو د شوق کوي او خبره راغلې تا پورې چې ته اجازه ورکړې چې دې ټي وي ته لاړ شي که لاړ نه شي. زه چون کشر اولاد وم د پلار او ظاهر د نورو پرتله زیات ګران وم، نو زما دغه ټولو ویرو تر برعکس ما ته اجازه ملاو شو چې او بس ته ورشه، شوق ته دی، خو په طریقه او په صحیح طریقه باندې میوزیک وکړه. دغه اجازه څنګه ملاو شو؟ کله چې ځینې والدین چې ورونه ته تقاضا وکړي چې احمد داسې کار کوي، نو ستا اجازه ده که نه؟ بیا هر والد خپل یو تکتیک لري. زه ورته وایم چې ما سره نه ګوري څه چې خوښوي ودې وکړي، یا وایي راغواړي چې ګوره وایي که په دې ستا کومه مرحله وه؟ د زما په طریقه جواب راغی که راویې غوښتې چې راشه؟ نه، ما ته بیا بابا مې پخپله وویل چې ستا بچی شوق دی نو زه دې مننې کوم نه، خو تا ته خپله کورنۍ معلومه ده که نه، داسې یو کار به کوې چې هغه څوک مونږ ته ګوته ونه نیوي که نه، زمونږ د داسې موقع چاته ورنه کې چې تا پسې یا زمونږ په کورنۍ پسې خبرې وشي که نه. لکه مطلب دا و چې موسیقي وکړه خو په یو ښه طریقې وکړه که نه، ښه کلامونه ووایه، ښه خلکو سره کښېنه پاسه. نو بیا بس هغه څیزونه زما اوس تر اوسه په ذهن کې دي، هغې هر وخت خیال ساتلی چې داسې زه کلام ونه وایم، داسې موسیقي ونه کړم چې هغه ساتل شي. نو هم دغه شرطونه. بیا د کورنۍ چې اجازت راکړه، بیا کله کور مې که نه نږدې خپلوانې چمګاونډ ټولنه یې، نو هغوی هم څه ډېر هغه داسې ډېر سخت غبرګون نه ښه و که نه، نرم و. بس زه برعکس زه به وایم چې زه لا هم وهڅولم چې دا خو ستا ډېر ښه، تا ته هنر خدای درکړی دی او
دې کې باید ته مخ ته لاړ شي. بالکل. نو بس بیا یو کیسه راوښتل هم څنګه و د نورو هنرمندان چې تاسې تعقیب کړ د هغوی سره ستاسې توپیر څه و؟ دې سټیج ته په کوم توپیر سره راووتئ که نه هماغه سبک راوتل خو به داسې و چې ته به راډیو ته یا پی ټي وي ته بتلې که نه، د ټي وي چې کوم په پېښور کې څانګه ده د پاکستان ټلویزیون یا د پاکستان راډیو ده په پېښور کې، نو راوتل به داسې و چې ته به دغه دوه ځایونو ته به یو نه یو ته به ته لاړې او بیا به ستا اواز دغه شو ولس ته وړاندې شو که نه. نو زما بیا اول ځل زه هم هغه استاد چې ما تاسو ته یاد کړو ضیاء القمر صاحب، هغه ته چې ما هغه بلکې هغه اکثر به زما نه د کلاس په دوران کې پوښتنه کوله که نه چې لکه تا څه وکړل، بابا نه د پرمیشن اجازت ترې راوړو که نه، چې په دغه ځل تپوس وکړو نو ما ورته وویل سرجي ما خو اجازت میلاو شو. دا څنګه چل دی؟ هغه نیم کلاس نیم شوی و نیم وخت لا پاتې و، زمونږ یو ملګری و هغه باندې غږ کوي لکه ګاډی دې راوستی دی موټر لرې؟ هغه وایي او سرجي زه لرم. وایي ځه چې ځو. نو بس په موږ د کالج په یونیفارم کې لاړو، خوا کې پی ټي وي و چې کوم د ایډورډز کالج د نږدې ورسره پی ټي وي و، هلته لاړو. هلته پروډیوسر زموږ هغه هم اوس خدای دې وبخښي وفات شوی دی شوکت علي صاحب، ډېر سینیر پروډیوسر و، ډېر میوزیک او ډرامې ریکارډ کړي دي په دغه سنټر کې. هغه زه واورېدم او بیا هم هغه و چې یو میاشت پسې زه راوغوښتم چې لکه ته راځه اوس ستا نمبر راغلی دی. د اختر یو وړوکي اختر یو خاص میوزیک او پروګرام و، هغې کې زه دعوت کړم او بس هماغه دا به 1904 نوي لومړی چې مایک ته ودرېدی کوم ټپه وه غزل و؟ لومړی یوه سندره وه ذهن کې رشته سندره. لومړی یوه سندره وه داسې یو دوه ټکي نه اورو چې لیدونکو دپاره موږ دا بیګ نیوز ولرو په ټیټر چې د پاچاجي لومړی سندره. زه ته د ګوټ وکړم مهرباني هغه تازه کو. سندره د دغه وه د ډاکټر اسرار خدای دې ښه لري، اوس ضعیف دی بیمار هم دی غریب، د مردان ډېر ښه استاد شاعر دی. د هغې یوه سندره وه چې خلک بدل شو که بدل شلو وختونه جینکۍ نه راځي ګودر ته، او نو دا ما هلته وویله او زما ښه بخت چې هغه په ټي وي ډېره خوښه شوه، هغه به هغې دوباره تکرار چلوله که نه. دا سندره لرو چې بیا موږ په دې خپرونه کې استفاده کړو، دا به لیدونکو دا هم در باندې ګورو له خیره، دا به واورو. نو دغسې یو سفر پیل شو. ډېر ښه. مننه پاچا صاحب. امریکا کې چې بیا کله دا مجلسونه کوي د ټایم از مني، وخت چې دی پیسې دي او ستاسې وخت ډېر قیمتي دی. هیله کور به ودان چې خپرونې ته راغلې موږ ته مو وخت راکړه. د دې تر څنګ چې کارسټونو ته ځي خپل لیدونکو ته د مناسبو لارو نه غواړي چې خپل غږ ور ورسوئ د هغوی تنده خړوبه شي، نور څه داسې نوي په لاره لرئ د دې ټولنې دپاره، د دې ولس دپاره، د دې هنر دپاره داسې یو څه نوي لار په لاس کې لرئ یا د لاس لاندې دي کار پرې کوئ د دې هنر په برخه کې که نه؟ یو څه خو م روان کړي دي، هغه دا دي چې زه او زما ځینې ملګري دي، یو ملګری م اسټرالیا کې دی، ځینې په وطن کې دي، ځینې یو دوه درې ملګري دلته په امریکا کې دي مختلفو ایالتونو کې سټیټونو کې. نو هغوی دا لا هغه راسي چې په افغانستان کې دا نوي واکمنان راغلل او هنر او ښکلي هنرونه په هر څه بندیز ولګوو. نو موږ تاسو ته معلومه چې هنرمندان راووتل هغه ځای اوس هم در بدر دي، څوک پښتونخوا کې دي، څوک بهر راووتل، څوک لا اوس هم په انتظار دي. خو دا ده چې هغه معاشونه یې له لاسه ورکړل، کار یې له لاسه ورکړل، عاید سرچینې بندې شول او روزګارونه یې نشته، بچي تعلیمونه نشي کولی که نه، هېڅ د ډېر په بد حالت کې دي. نو دغه ملګرو چې د هر څه لیدل دوی ویل چې یاره دا که موږ هم داسې غلي پاتې شو خو دا به حالت تر دې هم بدتر شي. نو بیا ما ته اپروچ وکړو، وایي چې که ته موږ سره ملګری شې نو موږ به د هنر د ژغورلو لپاره یو څه وکړو او کولی شو، استعداد لرو، ټول ملګري ډېر تکړه دي، ډېرې غټې ادارې چلولې دي. نو د هغوی دا وړاندیز و، بیا ورسره ما هم ومنله چې ولې نه، زه به چې زما نه څه کېږي زه به ستاسو ملګری شم. نو موږ د پښتو میوزیک انسټیټیوټ په نوم یوه اداره جوړه کړه، هغه همدلته په امریکا کې، مهرباني دلته په امریکا کې په ټکساس کې مو رجسټر کړې ده. موږ یو ریسرچ هم یو څېړنه هم کړې ده چې دا وضعیت معلوم کړو چې په وطن کې یا په افغانستان کې یا پښتونخوا کې دا هنرمندان په څه حال دي که نه، د خلکو د هنر طرف ته دغه څنګه دی، رویه څنګه ده که نه، هنرمندان څنګه په ټولنه کې کم مقام هغوی ته ورکول کېږي. نو په دغه موضوعاتو مې یو څېړنه وکړه، یو کیفي مطالعه مو وکړه، هغه رپورټ مو بشپړ کړ. هغه اوس وروستیو کې زه لاړم او ماته یو ډېر ښه سټیج ملاو شو په ترکیه کې، په استنبول کې یو نړیوال کانفرنس و
د افغانستان په تړاو جوړ نو هغې ته زه هم لاړم، هغه ریسرچ مې هلته وړاندې کړه. خلکو ته ډېر جالب و چې دا خو واقعي داسې یوه ستونزه جوړه ده. موږ باید د دې هنرمندانو د هنر د ژغورنې لپاره ټوله نړۍ لاس سره یو کړي. نو په دغه کارونو بوخت یو، کوشش کوو چې مرستې ترلاسه کړو او هغه بیا چې کوم اړمن هنرمندان دي هغوی ته ورسوو. یا بیا د نور بلها کارونه دي، د موسیقۍ د زده کړې پروګرامونه موږ پیلولی شو آنلاین یا په میدان باندې. د دې میوزیک ډیپلوماسۍ له لارې موږ دنیا ته ویلی شو چې موږ د یو پښتانه افغانان امن خوښي خلک دي که نه. هلته چې کوم دا یو د جنگونو یو فضا جوړه ده، یو خپسه ناسته ده که نه، هغه موږ له دې سافت پاور له لارې د هغې یو مخنیوی کولی شو. هلته خو جنګونه دا مودې وشو چې کېږي که نه، خو حالت ورځ تر بلې خرابېږي. نو موږ غواړو چې هم دا زموږ موسیقي او دا هنر دی کې دومره زور شته چې یو خو خلکو ته له دې هنر له لارې یو ډېر ښه مثبت پیغام ورسي او خلک له دې جنګونو له دې بد حالته راووځي. دا موږ د هنر له لارې په دې باندې کار کوو. داسې یو شمېر نور پروژې لرو، نور کنسپټونه لرو چې په هغې باندې موږ کار روان کړی دی. خپل یو ویب سایټ هم تقریبا تیار دی. نو به دې ته مو وخت ورکړی دی، کار کوو، لګیا یو او زه هیله من یم چې انشاءالله په ډېر زر راتلونکي کې موږ یو عملي کار په دې بخښونو کې شروع کړو. ډېر اجر شته، ځکه تاسې هغه څوک یې چې په ټولنه کې څنګه چې تاسې د شته هنرمندان چې په وطن کې دي پراته دي بیچارهګان، هغه څه د عاید لارې ټولې پې بند دي، عاید لپاره چې تاسې کار کوئ، خدای تعالی دې اجر درکړي. سره د ملګرو ناهیلي کېږئ به نه او متبازۍ کې انشاءالله خلک دي کومکونه به کوي، لکه څنګه چې تا په دې خبرو کې وایي چې موږ څنګه کولی شو ارمانو ته بیا مرستې ورسوو. دا ډېره مهمه ده چې حق حقدار ته رسول ډېر اړین دي. خو خبره ده استاد د خپرونې په دې وخت کې یو استاد خپل خوښه باندې چې وایي چې دغه سندره زه خپل مینوالو ته د دې کمرې د لارې وړاندې کوم، کومه سندره به وړاندې کړي، لږ وقفه وکړو او ته هغوی به سندره وګورو. زه به دې ته وړاندې کړم. زما اوس یو وروستی دومره وخت خو نه کېږي، یو کال نیم به کېږي، یوه سندره راغله ده په نامه د سوداګره، هغه به ورته واورو. نو تاسې خپل اناونس ورکړئ، دوی د سوداګر وګوري او ته به د سوداګري نه وروسته خپرونې ته راشئ. راځئ چې واورو. गस पसूदे काम पसूदे सौदागरा गस पसूदे काम पसूदे सौदागरा तल पसूदे बाम पसूदे सौदागरा गस पसूदे काम पसूदे सौदागरा رښتیا ووایا رهبران نن یې وخت دی تا خرڅ کړی قام په سود سوداګره د ملک پګړی په سور په خرڅېږي د جومات امام په سود سوداګره گس په سود کام په سود سوداګره
د جنت د مستو حورو په هوس کې د مستی انجام په سود سوداګره د یوسف بشان سپین په اصل نسل نن سبا غلام په سود سوداګره کس په سود کام په سود سوداګره سوداګره کابل پستا پسودا پلاہور کے دلاہور لیلام پسود سوداگرہ انگریزی وسکی شراب بوتل پسود انگریزی اسلام پسود سوداگرہ گس پسود کام پسود سوداگرہ سوداگرہ تل پسود بام پسود سوداگرہ دوی زمونږ هیوستان په خپرونه ده او پاچا صاحب موږ سره ده کوري ودان تاسو سندره ویلې ده موږ هم پاچا صاحب ته راوګرځو پاچا صاحب هنریات چې دي روانې دي کله چې یو سندر حالاتو ته په کتو شعر انتخابوي د چا نه متاثره کېږي کله یوازې کېږي او په یوازیتوب کې الهام درځي چې راځه دغه الهام ته په کتو دغه شعر خو انتخابوم او دا وایم کوم تکتیک نه کار اخلي زما سره خو داسې پیښیږي عبدالزی صاحب چې یو خو موږ د شاعران شکر د پښتو کې ډېر تکړه شاعران لرو که نه په لر او بر کې اوس کله چې د سوشل میډیا عامه شوې ده زموږ چې کوم ځوانان شاعران دي یا حتی تر هغوی چې کوم مشران هم دي هغوی هم اوس زیاتره شعرونه خپل فیسبوک پاڼې لري او هغې ته یې وخېږي نو اکثر شعرونه اوس ما ته په دغه زما د فیسبوک په پاڼه کې چې څومره شاعران ما سره ملګري دي زما همزولي دي تر ما کشران دي یا تر ما مشران دي د هغوی هغه تازه شعرونه ما ته مخې ته راځي نو هغې کې ظاهره ده هغه څه چې زما کوم ذهني کیفیت وي د مسافرۍ د وطن نه د لرېوالي یا وطن کې چې څه پیښېږي ظاهره د هغې نه خو موږ یو خوا ته نه شو پاتې کېدی که نه هماغه شیان چې په مغزو کې د ګرځي را ګرځي چې هماغه شیان بیا ته په یو شعر کې درک کې چې دا خو یعنې کیفیت ده هم بیان کړی دی که نه په دې شعر کې نو هغه ظاهره ده ستا خوښ شي او بیا زه راواخلم او زه ورته بیا کمپوز جوړ کړم کله کله کمپوز وخت ونیسي کله کله زر جوړ شي او چې کله جوړ شي نو بیا زما دلته زه صرف د اواز برخه ریکارډ کړم موږ ته ووکلز وو که نه ووکلز خپل ریکارډ کړم داسې سافټویرز دي چې هغه ته زه دلته ریکارډ کړم خو بیا ویلېږم پېښور ته هلته میوزیشنز زموږ زیاره د ټول ملګري هلته کې دي بیا زما بچی دی زما وراره دی ګلورین باچا هغه هم اوس په موسیقۍ ماشاءالله اوس پوه شوی دی تکړه دی ډېر ګلورین باچا دي ویلو بخي خبر به همدلته هغه هم چې کله راووت داسې معلومات ما ترلاسه کړي چې د تا نه په پټه و اجازه یې نه واخیستې ډېر وروسته وي اجازه واخیسته دا رښتیا دي دا تاسو ناسم معلومات ترلاسه کړي دي یا خو زما بچی دی هر څه ماته معلوم و او بیسیکلی دغه د انجینیر دی سیول انجینیر دی خو بس لکه زما شوق دی که نه خدای په مهرباني شوی دی په سرو په لی او دا شیان دی نو بیا زه د خپل کمپوزونه هغه ته ولېږم هغه بیا سټوډیو ته یوسي او ملګرو باندې ریکارډ کړي را جوړ کړي هغه ارینجمنټ ورته وکړي نو همدغسې بس دا هغې په یو مرکه کې ویل چې زما د هر څو کاکا ته مې نه شو ویلی کاکا ته مې نه شو ویلی او ډېر په سختۍ مې ورته وویلی
نو به اجازه راکړه. نو ما هغه لیکل لیدلي فکر کوم بي سي سره دا انټرویو شو که کوم آزاد یوټیوبر سره شو خو د نقطې ته زه متوجه وم. به ما ویل که کاکا په ځای موږ درته خپله جنګ وهل چې ورځه ښایسته زه ورته خوشحاله شوم چې ما هغه ولیدو چې دکې استعداد شته که نه دکې خواري وکړي محنت وکړي نو د یو پښتو موسیقۍ ته به یو څه ښه ورکړي که نه. نو زما ترې اوس هم ډېرې هیلې دي او خدای دې کامیاب کړي. زمونږ چې نور څومره کشران دي ملګري دي شعوري هڅه کوي چې ښه شعر راواخلي ښه موسیقي وکړي ابتکار وکړي نوي یو نو اډیاګانو سره راشي. نو زما د ټولو ته د ټولو لپاره مې دغه دي نیکې پرزونې دي او زما د ټولو نه هیله ده چې انشاءالله زمونږ د موسیقي د هنر به همدا ځوانان دي چې مخ ته به وړي او نور به یې ښه کوي. لخیر لنډو پوښتنو ته به لنډ جوابونه به تیاورو او بیا به د پروګرام د پای اناونس ورکوو. په کومو حالاتو کې زر احساساتي کېږي؟ یاره هنرمند خو هسې هم احساساتي وي که نه داسې خو ما هم اورېدلي تاسو به هم کېدای شي اورېدلي وي. نو بس په وړه خبره یو هنرمند خوشحاله شي په وړه خبره خفه شي همدغسې ما سره هم کېږي. د خوښې رنګ د خوښې رنګ بله دا تاسو چې کوم دغه کورتي اچولې ده دا مې هم خوښېږي تور رنګ مې هم خوښېږي او مونږ چې ورته انګلیش کې ورته ګرې وایي لکه زما د ویښتو اوس ګرې شوي نو بیا داسې صوفیانه رنګونه مې خوښېږي. ډېر ښایسته ذوق دی. ډېر شوق خواړه بس خپل وطني خواړه کباب شو او خپلې وطني وریژې شوې څوک ورته پلاو وایي څوک زمونږ بیا د سوابی د پېښور خپل د وریژو د پلاو دغه د ترکیب دی او طریقه د پخولو بیا په بر وطن کې بیا ظاهره دغه پلاونه دي هغه ځان ته مزه کوي. نو اوس هم د ملګري سره ډاکټر متین مې ورور دی ملګری مې دی اوس چې راتللو ما ورته وویل چې ته ډوډۍ خورو که لنچ کوو نو مې ویل دی غوښه مخ نه ځان بچ کړو چې ته سبزي ومزي به وخورو د ساده غوندې خوراک به وکړو نو خو بهرحال غوښه مې خوښېږي نو غوښه دې خوښېږي بلکل. د خوښې ښایست ښایست خو چې بس په هر څه کې ښکلی را باندې ولګي نو هغه که د انسان که د انسان که د طبیعت وي چې ښکلا خو بس هر څه کې ښکلا ده نو مطلب چې په څه کې ماته ښکلا زما هغه حس دغه کې را ژوندی کې او ماته ولګي چې دا خو ښکلی څیز دی نو هغه چې په هر څه بس زه ورته خوشحاله شم. د خوښې انسان نو که دغه دغه وګورو په مذهبي حواله هغه زمونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی او یا نو که دغه د خپل وطن اتلان یاد کړو نو هغه ډېر دي شکر دی موږ سره ډېر دي زمونږ شاعران هم دغه پخواني کلاسیک شاعران چې یا که خوشحال خان خټک یاد کما که باچا خان یاد کما که نه پیرو خان یاد کما نو افشنې زختې ډېرې دي ځان نه خلاصې راله باچا زه خو مجبوري ځکه خلک ډېر دي او موږ انتخاب د یو درکو دا سخت دی. نو شخصیتونه خو مې ډېر د خوښې نور هم دي ډېر په سیاستوالانو کې مې هم دي ځینې شخصیتونه چې هغه د قام د خپل ملت خبره کوي د هغې لپاره واقعا مبارزه کړې وي نو هغه ماته د ټول د قدر وړ دي. سیاست دې خوښېږي؟ سیاست مې هغه د ژوند یو مهم جز دی باید وشي خو ما په خپله کله نه دی کړی او نه پوهېږم چې کولی شم. کولو نیت دې کړی؟ نه مې دی کړی او نه مې دی کړی زه مطلب زه پوهېږم چې نه شم کولی. کور مو ودان پاچا صاحب ډېره مننه. ښه راغلاست ستر خپرونې ته. کور مو ودان ژوندي اوسئ. لومړنۍ خپرونه وه چې د یادو دوستانو د امریکن اردو ډاټ کام د سپو د لارې منګه په پښتو ژبه باندې برابره کړه او دا ویاړ موږ ته پاچا صاحب راوبخه چې د لومړنۍ خپرونې برخوال شو او راغی د خپرونه کې او د پردې تر شا ډاکټر صاحب بطیر وصال له مننه کوو چې هغې باندې ځلې وړلې سټوډیو ته راغله دا دوستان یې اماده کړو د خپلې ژبې وطنوالو دپاره یو فرصت ورکړو تر څو
د هیوستن میش هم خپل ځان په د خپل یوټیوب د چینل د لارې وګوري، خپل سپو د لارې وګوري. دلته ډېر پښتانه افغانان ژوند ډېر کوي. ژوند کوي، ډېر ژوند کوي. زما په خیال څومره به زرګونو نه خو به خبره زرګونو نه اوښتي دي پاچا صاحب، زرګونو نه اوښتي دي. او تا چې کوم انتخاب کړی ښه دی کړی دی. خپلو خلکو ته به زه هم په خپل وار ستانه عبدالزی صاحب ستانه د دې سټوډیو چې کوم انچارج دی زموږ ملګری دی، مشر ملګری هم دی زیشان مرزا صاحب، د هغه نه د خپل ګران ورور او ملګري ډاکټر متین وصال نه ستاسو ټولو نه مننه کوم او انشاءالله دا برنامه به همداسې جاري ساتو. جاري به ساتو. کور به ودان، ژوندي اوسئ. تر بیا.